د فخر زمان مینوالو دپاره یوه ډېره غټه خوشخبري راغلې ده. فخر زمان به ټیم ته واپس راځي. سنټرل کانټریکټ په ورله هم میلاویږي. د چا په وجه باندې فخر زمان د ټیم نه بهر شو، چا یې شیطاني کړې وه، د هغې حوالې سره مکمل تفصیل مخې ته راغلی دی. اور دا بالکل اتھینټک اور جینون خبر دی، مطلب دا څه فیک خبر نه دی. یو خو د سوشل میډیا پاور الریډي تاسو له پته ده فخر زمان حوالې سره ډېرو زیاتو خلکو چې کوم یوټیوبرز دي ډېر غټ غټ ویډیوز هغه جوړ کړل د فخر زمان په فیور کې. ځکه د فخر زمان غوندې کلاړي کرنټ د پاکستان ټیم تاسو ګورئ نو د فخر زمان غوندې کلاړي نشته دی چې هغه امپیکټفل کلاړي وي. په فیلډینګ کې هم فخر زمان ښه فیلډر دی، پارت ټایم سپینر بالر هم دی چې په ون ډے کې به سرفراز دی استعمالولو، سپین بالینګ به هم د کولو په ون ډے فارمیټ کې سرفراز په څو میچونو کې فخر زمان ته سپین بالینګ ورکړی دی. دې نه علاوه بیټینګ خو د هغه الریډي تاسو له پته ده چې امپیکټ غورځولی شي. یو داسې کلاړي دی چې هغه نه مطلب د خلکو پې بروسه وي چې های سکورینګ میچ کې د فخر زمان باندې د خلکو سترګې وي چې های سکورینګ میچ کې فخر زمان پاکستان دپاره چیز کولی شي. خیر په دې خو خبره موږ نه کوو. اوس فخر زمان ټیم ته واپسې څنګه راځي؟ تاسو له معلومه ده چې مخکې یو کنیکشن کیمپ شو چې هغې کې فخر زمان د پاکستان کرکټ بورډ چې کم ډایرکټرز دي، چیرمین نه ډایرکټران، ډېر په میډیا باندې نه راځي او نه د هغوی پریس کانفرنس راځي نه د هغوی انټرویو راځي. خو د هغوی کار دا وي چې د پلیر سره تنخواه ورکول یا پلیر له NOC ورکول، د پلیر فټنس ټیسټ ریکارډ ساتل، ټول هر څه کار د هغوی وي. ای ځان سره مکمل ریکارډ د پلیر حوالې سره ساتي. هغه پلیران کم چې PCB سره په سنټرل کانټریکټ کې وي نو هغې حوالې سره په هغه کنیکشن کیمپ کې فخر زمان د یو ډایرکټر سره خوله وهلې وه. خوله یې ورسره داسې نه وه وهلې خو PCB چیرمین ته د هغه ډایرکټر ګیله کړې وه چې دا ډایرکټر موږ له زموږ د میسج جواب هم په وخت نه راکوي او دنه چې موږ NOC وغواړو نو د هغې موږ له لکه داسې پازیټیو ریسپانس نه میلاویږي. دا یې وله هم ووي چې زما هلته لیګ کرکټ پرېښو زه راغمه، ما ټریولینګ 20 غنټې ما سفر باندې تېرې کړې او د په سبا ما نه فټنس ټیسټ واخیستو. لکه مطلب ډېر زیات ګیلې شکوې د هغه ډایرکټر باره کې فخر زمان محسن نقوي ویله کړې وي. نو اوس په دې کې د فخر زمان د ټیم نه بهر کولو او سنټرل کانټریکټ نه ورکولو کې د هغه ډایرکټر ډېر غټ لاس دی چې اوس مکمل تفتیش وکړلی شو نو کیدای شي هغه ډایرکټرانو له د PCB چیرمین محسن نقوي څه نه څه پنشمنټ هم ورکړي. مطلب د PCB چې کوم چیرمین یې بدل شي خو د ډایرکټران چې کوم دي دا هم هغه زاړه په زاړه وي او ډېر ډایرکټرانو د کرکټرانو کیریر تباه کړی. ډېر غټ غټ کرکټرز چې کوم دي د دوی د لاسه خراب شوي دي او د دوی د لاسه هغوی ریټایرمنټ هم اخیستلی دی د دې ډایرکټرانو په وجه باندې. او دا خبر هم راغلی دی چې دا ډایرکټران هغه کلاډیانو ته NOC په اسانه باندې ورکوي چې کوم کلاډیان دې ډایرکټرانو له لږه ډېره پیسه ورکوي په هغه مطلب چې کوم لیګ کې پیسه ګټي هغه لیګ حوالې سره. نو اوس دغه ډایرکټرانو په وجه باندې فخر زمان دغه ډایرکټرانو سره چې کومه خوله وهلې او د دغه ډایرکټرانو شکایت محسن نقوي ته کړی نو هغه ډایرکټرانو شیطانۍ کړی او فخر زمان چې کوم دی یو قسم له د سنټرل کانټریکټ نه هم بهر کړی او د ټیم نه هم بهر کړی. او وجه کله فټنس خولو کله د بابر اعظم هغه ټویټ خولو چې بابر اعظم ټویټ د کړی دی ولې ټویټ کړو چونکې د هغې حوالې سره وله PCB شوکاز نوټس ورکړی چې د هغه شوکاز نوټس جواب فخر زمان ورکړی خو بیا هم دی د ټیم نه بهر کړلی شوی و. نو اوس ټیم ته به واپس راځي، ډېر زر به راځي او ښه په دوم دام به راځي، ښه زبردست طریقې سره به کمبیک کوي. ډېر زر به تاسو واورئ چې PCB به د حوالې سره خپل نوټیفیکیشن هم جاری کوي. نو دا د فخر زمان د فینز دپاره یو غټ بریکینګ نیوز و. ما به تاسو سره شریک کړم. ډېره زیاته مننه. والسلام.